السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پروګرام یو منټ یو مسلې سره تاسو خدمت کې زل بیا حاضر یم یو نوې مسلې سره. د مسلې پوښتنه کړې دی سراج الدین بھائی د سعودیا نه، او مسله دا دی چې مفتی صاحب مونږ په سعودیا کې چې کوم امام پسري ترویحي مونږ کوو نو هغه 8 رکعاته ترویحي کوي او بیا وتر هغه 3 رکعاته په 2 سلمونو سره کوي. نو دو پسې چې کوم دی زمونږ وتر جایز دی کیږي او کنه او بقیه 12 رکعاته چې ترویحي دي هغه مو څنګه کوو چرته وکړو او په څه طریقې سره وکړو؟ جواب دا دی چې ټول مسافران د غور سره دا مسله واوري چې ترویحي د 8 رکعاته هغه امام پسې وکړي، عربي امام پسې وکړي، خو البته وتر دا غو پسې مه کوي. ولې چې زمونږ په نسبت باندې 3 رکعاته د وتر مونځ په یو سلام سره کول دا لازم دي، ضروري دي. نو لہذا هغه په 2 سلامونو سره کوي، نو هغه پسې زمونږ د حنفیانو مونځ هغه پسې نه کیږي. نو بهتره دا دی چې 8 رکعاته چې کله ترویحي سره وکړي نو دوی د خپل ځایونو ته لاړ شي، دیرو ته لاړ شي او الته د بقیه 12 رکعاته ترویحي مکمل کی او بیا د ځان ته تنهایی تر باندې یوازې یعنی یا د وتر هم ځان ته وکي. او بهتره بداوي چې په هغه ځای کې کڅوک داسي قاری وي یا په خپل کې داسي تبلیغي کسوي چې تبلیغي وخت لګیدلی وي او صورتونه خيسته ویل شي، نو د 12 رکعات بیا په خپل دیری کې بجمه باندې وکي او کني ځان ته هم د 12 رکعات اول وکي او بیا د وتر من کوم دی په یو سلام سره څنګه چې موږ حنفیان کو هغه د ځان ته وکي. نو د مسلې دغه جواب دی. الله تبارک وتعالى په دې باندې مونږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي.